سلامونه پخیرونه پخیر رالی پخیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او ستاسو دا سهار زموږ سره شي نور هم خوندور. موږ به له تاسو سره د هر دوشنبې یا د ګل د ورځې نه واخلي ترجمې پورې به یو په هم پښتو ون باندې. هم پښتو ون وایي چې یو نوی سفر او خدای دې وکړي چې زموږ او ستاسو د سهار دغه سفر خوندور پاتې شي تر راتلونکي ورځو پورې. لیدونکو په خیر پښتونخوا کې موږ تاسو ته 15 ورځې چې دا خپرونه لرو 15 ورځې ځان ته خپلې ځانګړتیا لري. ځکه په دې کې موږ تاسو ته میلمانه لرو په دې کې چې دی نو زه به داسې یم چې دا صرف انفارمیشن نه دی دا صرف انټرټینمنټ نه دی دا انفوټینمنټ شو د ستاسو دپاره ځکه چې انټرټینمنټ هم ضروري دی خو انفارمیشن هم ضروري دی. صحیح ده داسې خلک هم ضروري دي چې موږ او تاسو یې وګورو او د هغې په لیدو یا د هغې د ژوند چې کوم قصه ده د هغې په اورېدو په لیدو باندې موږ او تاسو موټیویټ شو. صحت هم ډېر زیات مهمه ده او بالکل مهمه ده او ځکه خو موږ په دې خپرونه کې صحت ته هم چې د وخت ورکړی دی. ښه صحت د حوالې سره چې ما سره کومه میلمنه چې هغه به د ګل یا دوشنبې په ورځ باندې ما سره خپرونه کې وي هغې په کلونو ستاسو د صحت خیال ساتلی دی هم د دې سکرین د لارې چې تاسو هغې ته د دنیا په هر ګوټ کې تاسو هغې ته فون کړی او هغې د خوراک د ترخو دوایانو د لارې نه د مزیدار خوراکونو د لارې ستاسو د مریضي یا ستاسو د بیمارۍ علاجونه کړي دي. صحیح ده نو تاسو به یقینا پیژندلي زموږ او ستاسو ډېره خوږه ډېره درنه په موږ او تاسو ډېره ګرانه حشمت انټي ستړي مشئ تاسو. Thank you very much. تمره ښایسته انټروډکشن دې زما وکړ تم ستړی مشئ څنګه یې ښه یې جوړی بس الله کرم دی او زموږ نومبنې نن زموږ بسم الله ده بسم الله ده الله دې پکې ډېر برکتونه واچوي. آمین آمین او څومره چې د دې ټیم سره تړلي خلک دي او څومره چې د دې خپرونې لیدونکي دي خدای دې موږ د هغې دپاره او هغوی زموږ دپاره خوشبخته کړي. بالکل بالکل صحیح ویل. تاسو ما څنګه ووایي که نه چې دوایانې ډېرې ترخي چې ډېرې مخي شي د چاني خوښي خدای دې کې هغه ویټامینز ولي نه وي که نه خو تاسو خو ماشاءالله د خوراک د لارې د خلکو علاج کوئ. نن چې به موږ خبره کوو هغه د میوه فروټس صحیح ده هغه د وړو د زړو د ټولو ډېر زیات خوښیږي. صحیح ده نو نن چې به موږ کوم میوه باندې خبرې کوو نن سبا سیزن دی ډېر زیات ارزان هم دي ورځې کې شته هغه د هندوانه د هندوانه الله شمدن زما خو هندوانه دومره خوښه ده که نه چې ما شپه ورځ 3 ټایم هم زه خورم که نه نو ماته ډېره زیاته خوند راکوي. پته ده پاکستان کې او خاص کر زموږ خیبر پښتونخوا کې به خلک هندوانې نه یېرېدل خو چې کله د افغانان راغلل هغوی خو به روژه هم په هندوانې ماتوله روټۍ به یې هندوانې سره بالکل او روټۍ هم بالکل نو د خلکو یاره ورکه شوه. دا یوه ډېره غټه فایده ده فایده ورسېده د انساني صحت دپاره صحت دپاره او خدای پاک هر موسم کې هغه هر یو شی پیدا کوي چې مخلوق دپاره ښیي. او دا حدیث شریف دی چې کومه میوه ډېر ارزانه وي او په موسم کې راشي ستا صحت دپاره ډېره ښه ده چې خدای پاک هر انسان بدن ته ورسوي. لکه نن سبا چې موږ وګورو نو هندوانه داسې ده هندوانه ده نو څومره ډېره ده په ټرکونو راځي او چې هر ځای کې ځي په سړک باندې روډ په غاړه باندې داسې امبارونه لګېدلي بالکل خلک یې واخلي ته ویې خوري او د دې څومره ډېرې فایدې دي او څومره ښکلی رنګ یې دی. د هندوانې هسټري چې ده دا ټورسټ خو ګرځي موږ ورته سیلانیان وایو بالکل هغوی د ټولو نه اول په افریقا کې لیدلې وه. دا په ګرمو علاقو کې کېږي په شګو کې پیدا کېږي د سیند په غاړه پیدا کېږي دریا په غاړه پیدا کېږي چې چېرته اوبه وي چېرته شګه وي چېرته ډېره ګرمي وي. خدای پاک قدرت ته ګوره چې دا موږ بدن یې ښایي یعنې ګرمي کې د انسان ګرمي وشي ستا وختي خبره کړه چې ما ته آسان سټروک شوی و بالکل هندوانه د هغې علاج و تا ډریپ ته ضرورت ته و دې کې دومره ګلوکوز دی چې تا ته بل ضرورت نشته دی تا به هندوانه خوړلی وی. زه به تاسو نه مخکې هغه کوم چې دا راته وایي چې د هندوانه باندې مالګه اچول صحیح ده چې که تا بلډ پریشر دی نو مالګه ډېر زر دا هضم کی دا ډېر زر دا خو اوبه دي 93% په دې کې اوبه دي خو دا چې موږ ډېره وخورو نو موږ دا اډرکي کودیزې پورې شو خو که دې نه پس لږه مالګه وساتې فوراً هغه اوبه کښېني هضمې شي. داسې کومې بیماریانې دي چې هغې دپاره موږ ایز ا میډیسن هندوانه استعمالولی شو؟ داسې ډېر د ګرمیانې ټوټل بیماریانو علاج هندوانه لکه یو خو د انور وهلی یا جل وهلی زه به اوس تا ته د دې بېلې بېلې طریقې وښایم.
خاص کر چې کوم میندې پی ورکوي ماشومانو ته هغه پی زیات شي ډیهایډریشن ورته نه کیږي او چې کوم حامله خواتین دي زنانه دي هغه بچي خسته پیدا کیږي او بو کمه وته نه کیږي او بعضې وای ګایناکال الله خزو شابه اندوانو ته څوک چې پریګننټ یا میلادار دي اندوانو ته کار وای پریګننسي کې اکثر قبض وشي دا غي د لپاره بهترین دی دا قبض کوشا هم دی صحیح ده او زه مخکې بل سوال وکم که تاسو ضرور چې څومره تا خوښه کوئ ښه صحیح ده ښه اشمیر دا څه وایي چې د دې خپل څه ټایمینګ دی ځینې خلک وایي چې د هندوانه د شپې مه خورئ دا به د ورځې سهار خورئ دا ته ډېر ښه کوېسچن وکړو د دې ټولو نه بهترین ټایم دی سهار په نهاره باندې که ته وایې چې ستا وزن هم کم شي ستا بلډ پریشر هم لیول شي که کم وي ابه لیول وي او که زیات وي ابه کم شي او ستا سکین هم ګلو کوي تا د انوار نه هم بچ کی نو ته سهار په نهاره باندې د دې جوس وباسه هغه کې 2 چمچ سیب سرکه یا نیمبو واچوه سیب سرکه دا ته اوس کا او کوه چې ورسره دا د پته وزن هم کم کی ستا سکین به هم ښه کي ستا باډي به ډیټاکس کی دو پښتنې کوم یو خدا که جوس نه جوړي همداسې خوري نو په هغې باندې لیمن واچوي هم صحیح ده هغه کې هغه به لیمن واچوي او که ته وایې چې زما هاضمه دې مو سره درسته شي زما معده دې هم ټیک شي نو سپینه زیره ګرایند کا هغه هم پې واچوه سونف هم پې واچوه او تور مرچ هم پې واچوه مالګه هم پې واچوه دومره زبردست خوند یې شي چې تا د هاضمه هم ټیک شوله تا معده هم ټیک شوه او د معدې تیزابیت ته ختم شو اوای ماته اسیډیټی کیږي زما چې دا نما کې د سور دی او خپل نه بي راځي دغه راځي دا وسره ټیک شي او که د ډیټاکس لپاره یا د ویټ کمول لپاره نو بس لیمو په واچوي یا سرکه په لګوا نه هغه بیا جوس جوړ کا او هغه کې 2 اپل سایډر وینیګر چمچ واچوا په نهاره اوس نه زم که جوس وګنو جوړینو عام چې کټ کې هغه باندې کولی شي اصل کې بالکل یې کولی شي او د دې جوس دنه چې ته جوسر واخلا د اسه چاپ کا اسه وټا کا وکانټم په باندې جوس تیرا اوزي خاص ده او د بیا اپل سایډر وینیګر ایزیلی مکس شي هغه ډلې کې مکس کېږي نه کنه بالکل صحیح ده ښه دا راته وایي چې ځینې خلک وایي چې یاره د هندوانې نه پس به دا نه خوري یا دا به نه خوري یا دا اوس چې تاسو د ویټ لاس لپاره وي نو که دا موږ اوس کو د دې جوس یا هندوانه خورو نو څونه ټایم پس بیا ناشته وکړو د دې لاجیک دا دی چې دا خو اوبه دي دا زر هضمېږي او که ته روټۍ سره دا وخورې نو روټۍ لیټ هضمېږي نو هغې د وجې نه معده ډسټرب شي ګیس او د ستونو خطر شي نو دا د روټۍ نه 3 غنټې مخکې وخوره یا وروسته وخوره ها صحیح ده ها نو څه تاسو او دا چې تاسو د جوس کم یاد وکنه چې یا د سرکې سره یا د لیمن سره نو که دغه جوس وس کې هغې نه څونه ټایم پس بیا ناشته وکړي تاسو چې ګوره زمونږ معده چې دا اوبه چې دي 45 منټس کې هضمایي خوراک په 3 غنټو کې هضمایي 45 منټس پس تر څه خورس کا ښه صحیح ده او دا خبره څومره صحیح ده وای د موږ محترم نه کنه وای د هندوانې او د شملو په خپل منځ کې لګي دا موږ ته چل جوړ کړي نو آیا د شملو د ماشوم شملې نه به ساته شملې نه به ساته شملې نه ته په شملې کې هندوانا لګوا چې واکلا کاڼي شي آی هضمای نه صرف د یوشي نه ساته بس نو دا بیا مستو سره هم داسې ده بالکل نو ماستو او شملو نه د دې نه لږ ځان ساته صرف نیمه غنټه دی پاره صحیح ده تاسو دا وایي چې د روټۍ نه 3 غنټې مخکې یا د روټۍ نه 3 غنټې وروسته ولې چې خوراک په 3 غنټو کې هضمېږي او دا ډېره زر هضمېږي بیا معده ډسټرب کېږي اوکې صحیح ده او که سهار ټایم کې موږ د ویټ لاس لپاره تاسو چې کوم طریقه وخوله چې یا سرکه یا لیمن پکې اچو نو کم از کم 45 منټ دی ورته موږ وګورو نیمه غنټه 45 منټ هغې نه پس بیا موږ خپل خوراک وکړو نور تاسو کا کزو وایم نه دا سره وایي چې بلډ پریشر دی چاوي هغه چې څومره هندوانه استعمالول شي د چا چې هاي وي چې هاي وي او کچا لو وي کنه زړه ته طاقت ورکوي ځکه چې د کې وټامین ای دی د کې ګلوکوز دی د کې د خزانه د زموږ د صحت یو خزانه ده د هر قسم لا وټامینز او د مینرالز خالي چې رنگ ته وګوره بنده وته خوشاله شوګر مریضان هم خوري شي خو چې پیکای ډېر خوږه نه ځکه چې ګلوکوز لیول راځيږي او لیټس ریسرچ دا دی چې نیچرل سویټ چې دي زموږ ګلایسیمیک لیول نه اوچتای لکه هغه په ډېرو هغه موږ فروټس نه اخیستی شو که نه خو د نور شی نه یا زیات په د چینو کې دي د بیکري میټایي میدا دا زموږ ته دا خو نارمل انسان ته نقصان ورکوي نو شوګر مریض خو له بیماري ټولو نه غټه خبره چې ده چې هغه یوه بیماري ده چې هغې ته وایي نیم سر درد یا میګرین ورته وایي یا مایګرین ورته وایي د دې بهترین علاج هندوانه ده هغې څه طریقه ده
د شپې یوه ثابته هندوانه واخله او بار یې کېږدوه ښه پرخې ته ماتې کو کنه روغه نه روغه ځکه چې ماتې کې چې شپې بیا څه ولا وار نه شي که نه نو سهار یې کټ کا او تازه به تور مرچ ټکوې تازه به ډکې تازه کې څه فایده ده اصل کې د تور مرچو کې چې کم اسینشل آیلز دي که نه هغه ایویپوریټ شي اوچېږي هوا کې الوځي نو د هغه تاثیر بیا کمیږي او تازه ته کټ کې هغه خوشبو بیل وي چې کېک د هغه څخه خړ شي رنګ یې بدل شي بالکل بالکل نو چې ته هندوانه کټ کې نیمه نیمه کا نو هغه باندې چې څومره ډېر ته تازه اوټه کوي که نه تور مرچ او اپې واچوي چې څومره ته برداشت کولی شي ته به په دې ځان موړ کې یوه غنټه پس بیا ناشته کوه چې ته دغه استعمال کې په دې اوړي کې تا ته به ژوند کې بیا نیم سر درد نه راځي نه بالکل ښه ډېر ښه دا څومره یعنی دغه علاج دی او څومره مزیدار علاج دی بالکل او څومره فایدهمند دی تور مرچ چې دی په دې مسالو کې دته کوین وای د مسالو ملکه ورته وای کوین دا دومره ډېرې فایدې دي اشتهام زیاتوي رګونه هم صفا کوي بلډ پریشر هم ښه دي معدې هم ښه دي خېټې کې چینجي هم وژني د دې ډېرې زیاتې فایدې دي کله به بیا په تور مرچو خبره کوو خو اوس موږ په هندوانې خبره کوو هندوانې باندې خبره ده او هندوانې اولي سره دا خبره کوم لکه څنګه چې تاسو وایي که نه چې لږ ما تاسو مې زاغ زنور کې نو ما زنور وهلی وم نو دا هیټ سټروک چې دی یا سن سټروک چې دی ورته ویلی شي نو دې هغه کې ښه خبره تاسو دا وکړه که نه کور کې هندوانه وه خو ما ته نه وه پته که نه موږ ډریپ ته نو خبره داسې ده چې که داسې څه خبرې تاسو ګرمۍ ته ډېر زیات کار کړي وي بهر نه راشئ نو هندوانه تاسو کټ کې او هغه وخورئ او لږه مالګه پې ځان له واچوئ که نه نو څنګه چې اشمدنې وي چې هغه ستاسو د دغه نه علاج د انور د وهلو نه یا جل وهلو نه چې کوم دی ډېره زیاته ښه خبره ده بل زموږ هغه خویندې چې هغه ماشومانو له پی ورکوي که نه نو هغه ډېره خبر چې هغې پی زیاتېږي که نه نو دا هم ډېره زیاته ښه خبره ده چې لکه تاسو هندوانه وخورئ هندوانه ډېره زیاته ارزانه هم ده نن سبا ایزیلي چې کوم دی تاسو سړکونو باندې هر ځای کې چې ګوري میلاویږي او قیمت هم دومره زیات نه دی او فایدې ډېرې زیاتې دي چاته که یرکان وي زیړې بهترینه دوايي ده د یرکان دپاره هندوانه بلند کا هغې نه اوبه وباسه په هغې کې نیمبو واچوه په هغې کې سپینه زیره واچوه په هغې کې تور مرچ واچوه په هغې کې لږ شانتې مالګه واچوه لږ شانتې که مالګه نه واچوې خیر دی او دغه جوس دې وڅکي څو ورځې دې وڅکي سترګې زیړوالی به یې ختم شي دې ته جانډس وایي دا هیپیټایټس بی او سی بیل شی دی جانډس بیل شی دی جانډس د اکثر د ماشومانو د ګند نه کېږي چې څه ګند وخوري که نه منګه ورته زیړې ورځي خوراک نه کوي بهترین علاج دی هندوانه جوس او دا څو ټایم څومره ته په څکلی شی غوړ به پې بند کړي ځکه چې دا د لیور پرابلم دی او لیور چې کمزوري شي بیا غوړ نشي برداشت کولی د پرهیز نشته خو چې غوړ پې بند کړي نو زر هغه ټیک شي دې کې وایټامین اے دی چې څنګه زموږ لیور ته ورسېږي بیټا کیرټین کې کنورټ شي او موږ ته بیا د ګرده زموږ په وجود کې د فلټر کار کوي دا ډېر اهم عضو دی د انسان د بدن ژوند په قایم دی د هغې فلټر صفا کړي چاته چې د تشې میتیازې سوځي دا د هندوانه خوري بالکل سره ټیک شي چاته چې پراسټیټ دی که د هندوانې موسم نمی که نه نو یو چمچ هندوانې مغز د بیجونو مغز او یو چمچ د خربوزې او یو چمچ مصري دا شپې اوبو کې خوشته که سهار د بلډ کې ودې بیا دې وڅکي پراسټیټ تکلیف به هم ښه شي تشې میتیازو تکلیف به هم ښه شي او که یوه چمچ سونف پکې واچوې که نه نو که په ګردې کې کاڼي هم وځي او څومره آسان بالکل او سایډ افیکټ خو خود نشته فایدې هی فایدې دي ولې چې قدرت را لګړي دا کارخانې نه دي جوړ کړي بالکل او قدرت را لګړي تاسو چې صحیح استعمال کې لکه څنګه چې تاسو ویل ډیره زیاته مننه اخر کې یو تاسو کوم تاسو چې کوم جست د هندوانې ډېرې خبرې دي بیا به نیکسټ اپیسوډ کې بیا خبرې کوو صحیح ده یو دا چې هغه جوس کې تاسو وی چې دي کې مختلف سيزونه اچوي صحیح ده نو هغه د زړی د پاره نو آیا دغه د دې مقدار به څومره ساتو لکه یو جګ چې جوړوي کنه هغه کې یو چمچ واچوه یو چمچ د کوم وړه چمچ نجمه بیا هم درته خبره کوم دا ټول خوراک شي نه دي کمی بیشي هیڅ پروا مه کوه یعنی هیڅ فرق نه کوي نقص نه راځي نه بالکل نه بس صرف د شملو د مستو نه ځان ساته بس صحیح ده هم صرف یو غنټه د پاره یعنی ما غنټه د پاره صحیح ده نو نجیب ډېر خو من کیږي او بس نن د پاره ټایم هم دا د پاره بل ځل بیا بل فروټ سره د بل بیماری سره ان شاء الله هغه وخت پره الله پامان ډیره زیاته مننه ثانک یو ښه لیدونکو په خیر پښتونخوا خبرونه روانه ده دا وخت د مالو د مینورو سره ستنې کیږو په خیر پښتونخوا
ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې له ما سره کومه میلمنه پیغله په خپرونه کېده موږ د خو پته ده چې افریدیان چې کوم دي خو په کرکټ باندې چې کوم د هغې قبضه کړې د هغې ماشاءالله د ستوري غوندې ځلیږي خو د هغې سره سره زما سره دا چې کومه خور ناسته ده دا د ښځو د خویندو دپاره د هغې د امپاورمنټ دپاره چې دی کار کوي او راځي چې د هغې سره میلو شو نورې خبرې د سامیه افریدي نه واورو. سامیه ستړې مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه؟ الحمدلله ټیک ټاک. ښه نو دا راته ووایه چې اول تپوس دا دی چې کرکټ کې دې څوک خوښ دي؟ دا کو obvious simple answer دی چې شاید افریدي دی زموږ د کاسټ هم دی او موږ سره ډیر غم دی چې یو کاسټ نو اسیم د انسان باندې خوږ لګي. ښه صحیح ده. ښه دا راته وایي چې تاسو په خپله نن څلور کاله مخکې چې د خویندو غږ په نوم باندې چې کوم تاسو مهم شروع کړه نو دا راته وایي چې د دې شاته په خپله دا ستاسو آیډیا وه که نه تاسو چې مخکې وویله ما ته پروګرام شروع کېدو نه مخکې تاسو ویله چې یاره UNDP سره موږ دا نو دا آیډیا ستاسو وه که نه د هغې وه او تاسو ورسره ملګري شوي په دې لاره کې؟ نو اکچولی دا چې پروجیکټ ډیوایس کیږي نو هغه UNDP چې دی اپروچ کوي چې موږ ته داسې سکول دي او د ډیویژنز کې کول دي نو هغې موږ ته خپل آوټکمز وایي چې موږ که یو پروګرام جوړو نو موږ ته دې نه څه پکار دي یا موږ څه غواړو اچیومنټس چې زموږ څه شي نو بس بیا چې هغه ډیسایډ شي نو بیا موږ یو ځای دواړه ټیمز کینو اور دا ډیسایډ کوو چې اکټیویټیز څنګه کولی شو موږ د ایزي خلکو له څنګه ریچ آوټ کولی شو اور هغې کې موږ چې داسې کم اکټیویټیز پلان کړو چې کم موږ اچیومنټس موږ ځان له ایښي دي هغه موږ اچیو کو بای نو تاسو اولنې پروجیکټ او هغې نه وروستو بیا او تاسو ټارګټ ایریاز چې کوم دي هغه مالکند او سوات او دې طرف ته دي؟ دیز پروجیکټ سپیسیفکلی کې سوات اور مالکند دی خو دې نه پهله چې کم دا کو لاست ایئر شروع شوی دی خو دې نه پهله چې کم پروجیکټس هغې کې زموږ ټارګټډ ایریاز ډفرنټ دي اسې زموږ ټارګټ وی آل اوور پاکستان ای کې سندھ هم راشي KPK هم راشي بلوچستان AJK ټول راشي پکې خو دا چې یو پروجیکټ دی دې کې سپیسیفکلی زموږ دوه ټارګټ ایریاز دي دا د مالکند او سوات ډیویژن. ښه صحیح ده. نو هغه چې کوم تاسو مخکې کار کړی دی په کوم پروجیکټس باندې هغه څه وو د هغه څه باره کې وو هیلث او ایجوکیشن وو؟ سو هغه ډفرنټ وو. پهله چې دی یو کو انوویشن باندې او جنریشن انلیمیټډ یوث چیلنج هغه یو ګلوبل پلیټفارم وو هغې کې پاکستان نه چې دی نامینیشنز تلي پاکستان جیت شوی هم دی پاکستان نه ټیم آینه پس یوث فورمز و هغه په پالیسی میکینګ باندې کار وو پالیسی میکینګ څنګه کیږي پالیسی امپلیمنټیشن هغه کامیاب جوان چې د ټیم عثمان ډار ټیم هغه موږ سره و پای کې نو داسې ډفرنٹ پروجیکټس موږ کړي دي بیا ریسنټلی موږ انټرنشپ پروګرام په KPK کې چلولې دی هغې کې موږ 24 انټرنس چې دی 8 ډپارټمنټ KP ګورنمنټ ډپارټمنټس کې ډپلوای کړي وو فار انټرنشپ نو دا دی چې زموږ آل اوور پاکستان چې دی ټارګټ دي دا نه چې پروجیکټ چې کم ریکوایرمنټ دي بیا هغې طریقې سره بیا مخکې ځي. ښه سامیه دا راته چې د خویندو غږ چې تاسو چې تاسو ټارګټ ایریا چې کومه ده هغه سوات او مالکند ډیویژن دی نو د خویندو غږ چې کوم تاسو پروجیکټ دی په دې کې به څه وي د خویندو دپاره؟ سو ایکچولی دی کې زموږ سره اوس دوه سټرانډس دي یو د منټل هیلث اور یو د پیس بلډینګ چې د ایریاز کې موږ څنګه منټل هیلث امپروو کولی شو اور د کمیونټي اور چې د کم پیس اوس راغلی دی دیزې کې هغه موږ څنګه سسټین کولی شو. نو دې لپاره موږ دوه ډفرنٹ ټریننګز ایښي دي منټل هیلث کې به موږ سره سایکالوجي سټوډنټس راځي هغې به موږ ټرین کوو اور هغې به بیا سوشل ایکشن پروجیکټس باندې ځي په خپل کمیونټیز کې چې څوک افیکټډ خلک کوي چاته منټل هیلث ضرورت وي لږ خبرو ضرورت وي چې کینې ورسره واوري کاونسلینګ لګو کې او بیا چې دی مونږ ته به دې رپورټ سبمټ کوي چې مونږ دې سره کېناستو دا پرابلم هو دا خبرې وشوې او د هغې پازیټیو امپیکټ به مونږ ته کوي. تاسو د منټل هیلث خبره وکړو هغه سیمه چې د څه نه تېره شوې ده مونږ ټول ته معلومه ده نو آیا دا صرف د ښځو دپاره دا پروګرام که نه دې کې سړي هم شامل دي؟ دې کې اوس سپیسیفکلی شروع کې ښځې دي ځکه چې اوبویسلي مونږ چې کم ډیویژن له ځو هلته مونږ ته د هغې کلچر او ریلیجن خیال هم ساتل ډېر ضروري
نو اوس پورې مونږ خزې چې دی ما خزو ل ریچ اوټ کولې شي مونږ طرف نه سمانه نشته خدای کلچرلی وایز مونږ وایو چې کچا ته ایزی ای به خزو ل اغه ته ایزی ریچ اوټ کول نو دا تاسو چې انټرنشپ ویلې چې کم کسان تاسو لګي دي سیمو ته نو آیا دا غي باقاعده ټریننګ شوه دی یا غي پوهه دي کم انټرنشپ والا دی آکو دینا پهلا والا پروګرام وو ها اغه اوس د خويندو غږ کې چې کم خلک کار ها چې د خويندو غږ کې چې کم کار کوي ای ته به مونږ ټریننګ ورکو اوس مونږ سره به سایکالوجي سټوډنټس چې ای الریډي سبق ویلې د سایکالوجي ای به 4th 5th سیمستر کې نو ای به مونږ سره په ټریننګ کې کینو مونږ به ای ته ټریننګ ورکو چې نور ان ډیپث نالج به ورکو چې اغي په کمیونټي کې زینو څنګه بزي او خلکو سره به خبرې څنګه کوي اوس اغي په لیډرشپ رول باندې برازي چې په کمیونټي ته لاړ شي نو بس اغي به بیا خپل کمیونټي ته ریچ اوټ کوي خپل کمیونټي کې به خلکو سره کینی خزي جنکای سو ټراما نه ورزي تیریږي لګي نو دا صحیح سره بکینی او دای با مسلې سارت اوټ کوي یا دای به هیلپ اوټ کوي که مثلا نه هغه کیږي نو زموږ پروفیشنل پریکټیشنرز به ای سره کنیکټډ یا ماشومان سره یا جنکو سره نو هغه هم ټایم ټو ټایم دای هیلپ کوي وومن امپاورمنٹ زموږ په سیمو کې ډیر زیات ضروری ده کنه ځکه چې زموږ زیاتره خويندې په زیاده دي چې ما ډیری کتلې دي سامیه چې اغه ایجوکیشن هم وی د اغه لګ ډیر سفرونه هم کړي لکه نور خارون تم تلی ادم خو فیصله نشي کولای بالکل کنه یریږي او هغه شی ډیر زیات کمې دي نو هغه نه پوهیږم چې هغه د معاشري پریشر دی هغه په کور کې ماحول دسي دی خو زمونږ ډیر خويندې چې کوم دی هغه ډیسیژن میکینګ او هغه ډیر زیات کمزور دي نو د حواله سره بتاو سوای چې دی کې تاسو چې کوم د خويندو غږ د پدی کې تاسو ټیم داغي سره هیلپ کوي سو مونږه د وی کیم اکراس سچ پرابلم چې مونږ ته چې مونږه کله بیس لاین سروې لکه ناستو نو آی کې مونږ ته جنکو دا اویل چې مونږ نشو کولای مونږ دا اویل چې پرابلمز کم زی ناراضي دا هم ډیسکس کو خو اوس زمونږ ورسره امداده چې مونږه اغي کول غواړي دا شنه خو بس مسله دای چې اغي ته لګ موټیویشن پکاري لګ هغه پکاري چې لګ پوش ملاو شي چې مونږه لاړ شو او مونږه کور کې خبرې وکړ مونږه هغه کمیونټي لا یوز هغه شي صحیح اوس د بل خبرو کوم زمونږ په سوسایټي کې یا په ټولنه کې سامي افریدي یو خبره ده چې زمونږ خلک دا وایي چې کوم جنې خبره کوي یا پويږي یا دغه یا څنګه چې تاسو هغه چې دا خو د جنې سترګې سپینې دي دا خبرې د سپین سترګې شپه بیا خاص کر د انجو نه داسې د دغه نه څوک راځي نه هغه چې نه کنه د جنکې به دي خبر ته نه پریدي چې دې خبرې وایي دا وومن امپاورمنت خبره جزو تنن اوس کوو د دې چې نه کنه بیا خو زمونږ د جنکو یا د خود سپین سترګې به سترګې بوش لګي د خبرو سره تاسو مخامخ شوي او د دې خبرو سره تاسو مخامخ کېږي نو تاسو هغه د پاره سره زه الحمدلله که زه خپل ایکسپیرینس ویم نو ما ته کو زما مور پلان نه کلا هم داسې نه هغه خلک کوم چې تاسو کار کوي خاص کر او جی کمیونټي لا او انسان اوري او کدا بای ورډز رانه شي بای سترګو راځي نظر ناراضي خدا دې چې بس زکه چې ستا ټیم اوس لګیا دی پاغه ډیویژن کې کار کوي پاغه سیمه کې کار کوي کنه چې الته اوسم اغه د جنکو زیات خبرو ته قائل نه دي زریشته تاسو خبرو کوم زمونږ هغه څه خزه خو خره چې لګما تاسو چې هغه ډیسیژن میکینګ داغي ویک وی هغه فیصله خپل نشي کولای ایون هغه د خپل ډاکټر ته تلو فیصله خپل نشي کولای سیدا هغه ډیره خدا وګوره د دې کې دغه او کومه خبرې کوي هغه پوهه لري نه دا صحیح نه ده نو ځکه چې کوم ډیویژن کې کوم سیمه کې تاسو کار کوي نو اتمنه د خبرو سره به تاسو مخامخ کیږي او جینا بالکل تاسو خبره کوي ایکسپټنس اف وومن التا چې هغه کور نه بهر هم قدم لینو اب تاسو کوي چې بالکل نو دا ډیفینیټلی دا وی کیم اکراس سچ ثینګ لیکن هغه کې هم دا چې مونږ اوس هم پای کار کوو مونږ بیس لاین سروې کو هغه کې مونږ چې ماشومان یا جنکو سره کې ناستو نو هغه مونږ ته یو خدای کنه چې اجازت آی مونږ ته دا اجازت راکو چې مونږ دا کول غواړو ٹھیک شو نو اوس هغه مونږ سره په یو پیج باندې شو اوس زمونږ د چې اوس یونیورسيټیز زمونږ سره ټیچرز هم اډمن هم مونږ سره په یو پیج باندې شو اوس چې مونږ سره یو هرډل پاتې شو هغه فیملیز دی کمیونټي دا نو اوس مونږه الته سټپ الو چې اوس چې مونږ دا جنا کې ټرین کو دی لګ امپاور کو لګ موټیویشن ورکو نو دی به ود د هیلپ اف یونیورسيټیز اډمن ټیچرز دی به کمیونټي پیپل ریچ اوټ کوي چې دی وو لمو کې نو مونږ به وایو چې زمونږ
چې د یو جنې چې دوه خلکو له مرسي نو مونږ به وایو چې مونږ خپل اچیو کو اټ لیست هغه مایند دومره اوپن شو چې هغه بل سره خبرې کولې شي نو دا چې د زما مونږ خیال هم دا دی چې شینه رو شروع کیږي اور هغه امپیکټ بیا زیاتیږي بالکل هم داسې ده بس داسې ده سامي افریدي وایي کتره کتره دریا میں شاون صحیح ده نو کتره کتره نه چې د دریا جوړیږي او مور پاور ټو یو اند ټو یور ټیم او زمونږ هغه خویند د لپاره هم چې هغې تاسو سره په دې دا ګول اچیو کولو کې کار کوي که نه ځکه چې زمونږ خویندې چې دي پښتني سیمې ډېرې ټالنټډ دي ماشاءالله تاسو یو مثال یاست یو داسې نورې زمونږ ډېرې خویندې دي په هر فیلډ کې صحیح ده او تاسو وایي چې زما پیرنټس چې کوم دي ظاهره خبره د هغې سپورټ نه بغیر خو کېدلی نه شي که نه نو ټول پیرنټس یا مور پلار له پکار چې خپل بچی باندې اعتبار وکړي ټرسټ وکړي اساسو خبره چې هغه پاور چې کوم کور والا ورکولی شي هغه بهر نه څوک نشي ورکولی نو که تاسو خپل بچی باندې اعتبار کول مطلب په ځان باندې اعتبار کول دی که تاسو په ځان باندې اعتبار تاسو به همیشه په خپل بچی باندې اعتباري سامي افریدي ډیره زیاته مننه چې راغلی اخیره کې زه غواړم چې ستاسو غوندې ډېرې ینګ جنکې به هم دا وخت ناست یو دا پروګرام به ګوري او هغوی ته به تاسو څه ویل غواړئ چې آیا لکه ستاسو پیرنټس خو سپورټیو وو تاسو سره د ځینو خلکو مور او پلار چې کوم دی ما ته یې خبره نه اکسپټ کوي که نه چې څنګه به زما لور ځي یا به کار کوي یا به سبق وایي یا به یونیورسټي ته ځي یا به د دې سیمې نه بهر وځي یونیورسټي له به ځي که نه نو دا شی هغوی نه اکسپټ کوي نو لوڼه څنګه کولی شي چې خپل مور پلار دې ته رضا کی سو دې کې چې کوم زما خپل هم ایکسپیرینس دی دا نه چې زما پیرنټس پهله نه ډېر اوپن مایندډ و او ما ته په خپله ویل چې لاړه شه یو سرکل جوړولی یو انوایرمنټ ځان ته کریټ کولی چې پیرنټس پهله ټول نه پهله پیرنټس ټرسټ گین کولی اب ته خپل سټډیز کې خپل خبرو کې خپل سوچ کې چې دی خپل پیرنټس ته دا بلیو ورکې چې زه دا شی کولی شم په خپل ځان بلیو خپل ګولز باندې بلیو چې دی ډېر ضروري دی چې تاسو په خپل ایفرټس باندې بلیو ونه کوئ نو بل به هم نه کوي یا بېشک مور پلار ولې نه نو چې څه سوچو کې څه سیټ کی ګولز هغې باندې بلیو کول پکار دی چې زه چې دا چاته ویم نو زه دا کولی شم او زه به دا کوم نو هغه بیا تاسو له اپورچونیټیز او مایند سیټس په خپله چینج یور اپورچونیټیز تاسو ته په خپله ملاو شي سو اټس جسټ لایک دیٹ یو هاف ټو ټیک سټیپ فار یور سیلف په خپله چې ځان لا سټرانګ شي او خپل په ګول سټرانګ شي چې ما ته دا پکار دی نو بیا پیرنټس هم ګوري چې یار دا ماشوم کو مې سیریسلی په دې خپله خبره کې او په خپله خبره باندې پوهېږي صحیح ده د مور پلار غټ کنسرن دی چې کله زما بچی د کوره وځي نو هغه دنیا نه ده کتلې دنیا کې هر رنګه تر دې ډیلینګ کولی شي که نه نو هغه ستاسو خبره چې هغه یو اگزامپل سیټ شي نو سایم افریدي ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی تھینک یو او لیدونکو په خیر پښتونخوا کې دا وخت یو وړه غوندې دمه به اخلو زموږ سره اوسېږئ ځکه چې موږ په دې خپرونه کې تاسو ته نورې برخې هم لرو په خیر په خیر راغلی په خیر پښتونخوا ته صحت ډېر زیات مهمه دی خو ګډ لوکس چې دي هغه مهمه دی هر انسان غواړي چې ښایسته ښکاره شي صحیح ده نو ځینې خلک وایي چې غټې سترګې ښایسته وي ځینې خلک وایي چې سپین رنګ ښایسته وي که نه خو که تورې که سپینې که سترګې دې وړې که غټې که پوزه دې غټې که وړی خو ټول نه مهم سي چې په ښایست کې کوم دی هغه دې ویښته صحیح ده د کومو خلکو چې ویښته نه صحیح ده نو هغه د خپل عمر نه زیات چې دی لګي صحیح ده د کومو خلکو چې ویښته کمزوري د کومې جنکو نه هغه پکې بیا موږ ونهګي سټایلینګ به نه شي کولی صحیح ده هسې زه ته دا وایم چې سټایلینګ سره ویښته ډېر زیات خرابېږي نو کوشش کوئ چې دونه زیات یې ورنه کوي صحیح ده سټریټ وکړئ داسې یو 2 ورځې چلیږي ښه نو د ویښتو سره ریلیټډ دا وخت کلثوم بیبي چې کوم دی کورنۍ ټوټکې چې کومې دي هغه تاسو ته ښیي چې ویښته څنګه ښه کیدی شي او نن سبا که موږ وګورو که هغه سړي دي که ښځې دي که هر ایج کې دي که جنکې د هغې ویښته غورځېږي ډینډرف دي ډیمیج وي صحیح ده نو که ډېر خلک دا وایي چې زه خو تیل هم لګومه زه ډېر زیات خیال هم ساتمه او ما پکې ویښته چې کوم دي کمسې کړي وي کلاوې ډېر نه پرېږدمه او سټریټنر او دا شیزونه هم ډېر نه یوز کوم خو بیا مې ویښته نه ښه کېږي خرابېږي یا غورځېږي نو راځئ چې ګورو چې زموږ کورنۍ ټوټکې چې کومې دي هغه څه دي د ویښتو دپاره نو د کلثوم بیبي دغه یو ویډیو کلیپ دی دا ګورو بیا بېرته راستانه کېږو هیلو ان السلام علیکم امید کوم چې د کرونا ټایم کې تاسو خپل کورونه کې ښه سیف ناسته به څنګه چې زما د ویښته ډېر زیات پرابلم دي دا ډرای هم دي اوچ هم دي او ټولو نه غټه مسله د هیر فال دی هغې لپاره نن ما یو کویک شانتې ریمیډي مې راوړلی دی کم چیزونه چې دي هغه تاسو کچن کې پراته دي تاسو ته د بازار تک ضرورت نشته زر شانتې پنسل کاپي راوالي او ولیکئ چې دې کې تاسو ته کم کم چیزونه لګي
ټول نمک کې چې کوم شی مونږ ته لګي هغه د میتھی دانه. سیکنډ چې کوم شی پکې لګي هغه د وریجې. ضروری نه دی چې تاسو ته د مات یا اوږده غټې وریجې یا داسې وریجې کمه هم وریجې پکې تاسو ته ملاویږي هغه راوالي. ورسره چې کوم بل شی لګي هغه د ادرک یو ټیبل ټی سپون جوس دی او 1 کپ چې دی هغه پکې اوبو لګي. تاسو څه کول دی ټولو نمک کې د میتھی دانه چې دی هغه یو ټی سپون تاسو راوالي. دا تقریبا یو ټی سپون دی اور دې کې 2 ټی سپون چې دی هغه وریجې اور دا براوالو به او دا یو کپ اوبو کې به دا خوشته وکړو او دا به ټوله شپه ستاسو کچن کې پراته به وي اور دې ته داسې یو شان کور راوالي اور کور سره به دا مونږ کور کړو اور دا پورا شپې کې چې دې کچن کې ستاسو بند پراته به وي. سهار چې کله پاسېږي ټولو نه پهله کار دا تاسو سټین به کړي به دې نه ټول د دې چې کم هغه جوس دی کم چې د دې هغه دی کم د پیورټیز چې کم دي د کم چې هغه دی هغه اوبو کې به شامل بشي او د دې اوبو چې دی داسې زړ شانتي بشي. کله چې دا وشي نو تاسو به دا سټین به کړي به دې کې به تش تاسو د دې یو کپ اوبو به راوالي به और दे के बजारा वाचुम बा 1 टेबल टी स्पून शांत दे अदरक जूस और 10 तासो चे दे कम दे उबो चे के दे आगा रेडी. उस चे कम दे बल चे कम तासो तय लगी दा स्प्रे बॉटल दे ता तासो कोर की हम स्प्रे बोतल चे कम दे आगा प्रति दा बा मुंग दे के बरावा चुबा और दा तासो रेमेडी चे दे क्विक शांति इख्तला पारा रेडी. لامبل نه مخکې یو غنټه مخکې دا خپل سر باندې خز زیات سپری وکړي. یو غنټه خپل ویښتو ته پریدي او هغه 1 غنټه پس تاسو خپل سر وینځي. تاسو یقین بنه کوي د سره تاسو هیر فال به ختميږي تاسو ډینډرف به ختميږي او ورسره چې کم تاسو ویښته چې کم کمزوري دي ماتيږي لګیا دي دو موه پرابلم راځي لګیا دي هغه سره به دا ټول ختم بشي. اوس دې سره ماته راکې اجازه اور ان شاء الله سبا کې یو بل ریمیډي سره تاسو لپاره ملاوي. الله پامان. ډیره زیاته مننه کلثوم بیبي. تاسو موږ ته ډیر ښه د کور کې داسې ځونه موجود او ډیره اسانه طریقه ده د هغې د سپری د بوتل خبرو کنو دا خو عام ملاویږي په بازار کې هم کې دي چې تاسو ترلاسه کړئ که بیا ډیر څه پرابلم ونه بس په لاس کې واچوي او بس خپل یو دیسي طریقه ورسره وکړئ که نه. خو دا هغه خلک چې په ویښتو باندې مین دي صحیح ده نو هغوی له پکار چې دا ډیره ارزانه غونده کې او په کور کې اسانه غونده کې یو ټوټکه وه صحیح ده چې هغه تاسو ته کلثوم بیبي وښوله. ښه د ویښتو خبره کېږي نو یو خو دا طریقه ده چې دا تاسو ته وي بیا ځینو خلکو ته د ځینو ویښتو دونه غټ پرابلم یې دومره تلي چې هغې سره بیا څه کېږي نه صحیح ده نو هغه بیا موږ ډاکټر له ځو صحیح ده. نو ما سره دا وخت ډاکټر سلمان په خپرونه کې موجود دی جی. ستړي مشئ. ډیره مننه. ستړي مشئ جی. څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک یې په خیر؟ الحمدلله. تاسو موږ ته روژه را یاده شوه ځکه زموږ لاس ملاقات هم د روژې پروګرام کې شو که نه نو تاسو نن سهار وختي داسې ناست تاسو موږ ته نن روژه را یاده شوه. بلکل زی ما ته هماغسې لګي چې روژه کې ناست یو سره. نو د ویښتو هوم ریمیډي چې کومې دا خو موږ ته کلثوم بیبي وښولو. اوس ما وایي چې د ځینو خلکو باندې دا اثر نه کوي د هغې ویښته دومره خراب شوي یا دومره اوتي او دا خبرې که نه. نو موږ مخکې روژه کې په دې باندې ډېر لایټلی خبره کړې وه چې یاره PRP د ویښتو دپاره څومره مفیده ده کار کوي که نه کوي. آیا څه خلک چې کوم دی هغه دا وایي چې یاره کار نه کوي باید هیر ټرانسپلانټ وکړي خو هم تاسو کوئ که نه او ځینې خلک وایي چې نه ته PRP وکړي نو دا بیا ورو ریزلټ ورکوي. نو خو ښه ما خیال دی چې هغه به ستاسو وي نظر ستاسو دی باره کې. بالکل جی. PRP چې دا پلیټلیټ ریچ پلازما ورته وایي دا مونږ داسې کوو چې ستاسو نه خپله وینه والو هغه مونږ په مشین کې پروسس کو هغې نه مونږ PRP بیا لګو. صحیح ده. بیا دا PRP چې کله په ویښتو کې ولګي د PRP کې گروث فیکټرز وي. گروث فیکټرز هغه شیزونه دي چې کوم د ویښتو نشونما کوي. کوم داسې کار کوي لکه څنګه چې بوټو ته سره ورکوي دا PRP داسې کار کوي ویښتو دپاره. نو د فایده دا وشي چې ویښته ورسره غورځېږي هم کم ویښته چې کوم نری شوي وي دا ورسره مضبوط شي. چې کوم ویښتو کې ډینډرف زیات وي نو چونکې موږ PRP کوو نو ډېر نږدې نه زه ویښته ګورم بیا هغې دپاره موږ د ډینډرف دپاره هم علاج شروع کوو. نو دا ټول وجوهات چې د کوم وجې نه ویښته غورځېږي دا ټول بیا پکې مونږ
یو آئیډنټیفای کو هغه مطابق دا غي علاج وکړو 90% مریضانو کې پی آر پی چې دا ډېر ښکلی کار وکړي باقي 10% چې کوم کې ډینډرف وي یا ویښتو یا د سکن څه بله بیماري وي هغې کې موږ ورسره هغه هم ټریټ کوو او پی آر پی مو کوو نو بیسیکلی پی آر پی هر چا دپاره افیکټیو ده خو ورسره صرف دومره پکار ده چې چا کې یو بایوټین یا زنک کمی وي هغې ته موږ ورکو زنانو کې اکثر آیرن کمی وي آیرن کمی پوره کو وایټامین ډي کمی نن سبا هر چا کې ده دا پوره کو چې دې ټولو شیزونو سره پی آر پی راشي نو بس بیا پی آر پی د هغې مکمل علاج ده صحیح ښه تاسو د ډینډرف خبره هم وکړه خو زه اوس پی آر پی خواته راځم څومره پرسنټ ویښته په سر باقي د پی آر پی سره د هغه یا ګنجوالی چې کوم دی هغه کور کیدی شي دې کې جی د ویښتو پرسنټیج نه زیات دا ضروری ده چې ویښته کله نه غورځېږي لګیا دي چې د چا په یو شپږ میاشتو کې एकदम ویښته یا سټرس شو یا بیماری شو یا څه شي وجې نه هم د هغې ویښته ډېر زیات غورځېدل شروع شو یا جنیټک شو هر یو کس چې ماته په کال کې دننه راشي هغې کې پی آر پی داسې رزلټس دي چې څه شي ته بالکل جادویي میجیکل غونته کې رزلټس دي کال کې دننه اپ ټو 2 ایئرز د دې رزلټس بیا ډېر ښه دي نو په دې کې ټول نه ضروري خبره دا ده چې خلکو ته دا پته ولګي چې زما ویښته اوس کمزوري دي دا غورځېږي لګیا دي هغې مطابق چې ماته څومره ارلی راشي دومره د هغې رزلټس زیات ښیي اوس چې په هغې کې دا چې د ویښتو چې کوم جړ دی فالیکل دی دا په د یو کال کې 2 کالو پورې دغه ژوندی وي کمزوري ویښتو والا نو هغې وجې نه هغه ویښته دوباره گروت وکړي ځکه چې هغه مړ شوی نه وي هغه لا ډورمنټ وي لکه هغه اوده وي دا پی آر پی هغه اوده فالیکلز راویښ کړي هغې نه ویښته راوځي بیا چې داسې د چا لانګ سټینډینګ هیر فال وي لکه مور دین 2 ایئرز هغې کې بیا پی آر پی سره سره مونږ لږ ډېر ټیسټونه وکړو چې که چا کې نوره څه ډیفیشنسي وي د وایټامنز یا د څه هغه شیزونه هم ورسره ریپلیس کړو نو په دې ټولو خلکو کې پی آر پی چې ده دا کار کوي هیر ټرانسپلانټ هغې خلکو دپاره دی چې د چا 2 کالو نه زیات شوي دي او یو ځای بالکل خالی شوی دی چې په هغې کې اړو ویښته کیږي نه او چې زه په شیشه کې مایکروسکوپ کې مو ګورم او هغې کې ماته ښکاري نه چې په دې کې لا بالکل صفا میدانی نو بیا هغه صفا میدان ډکولو دپاره مونږ شاته نه ویښته راوالو او هغه مونږ په فرنټ کې ولګوو چې ډېر پینفول دی نه جی چې ستاسو ډاکټر تکړه وي او لږ انستیزیا ته خیال کوي نو بیا موږ به یو ورځ په دې باندې خبرې کوو هیر ټرانسپلانټ باندې خبرې کوو خو پی آر پی وزاره ته چې دا ښځو ته هم کېږي ځکه ما وویلله چې اکثره نه اوس جنکو ته او ښځو ته هم ډېر زیات پرابلم دی ډېرو خلکو ویښته ډېر زیات نري صحیح ده موږ خو هم ریمیډیز کې دا څنګه چې کلسوم بي خو دا سیزونه هم ښیي خو ځینو خلکو د هغې سره هم نه ټیکېږي نو آیا پی آر پی د ښځو دپاره هم ده بالکل جی ښځو دپاره پی آر پی ډېره زیاته افیکټیو ده ویښتو کې ډېر ښکلی کار کوي ښځو دپاره اوس په ښځو کې هم یو فیمیل پیټرن بالډنس کیدی شي فیمیل پیټرن بالډنس داسې وي لکه سړو والا کې خو ویښته بس شاته پورې لاړ شي ګنجی شي فیمیلز کې دا داسې وي چې ویښته کم شي ډېر زیات کم شي او دا د فرنټ نه والا شاته پورې ایون سایډونه چې دي په دې کې ویښته دومره کم شي چې په هغې کې سکن ښکاره کېدل شروع شي نو هغې خلکو دپاره پی آر پی ډېره ښه ده او ټولو نه ښه مریض زما هغه یي چې څوک ماته زر راشي چې څه ټایم تاسو ته پته لګي چې ښځه زما د ویښتو کې دغه یو ځای چې دی په دې کې سرمن زیاته ښکاري د روټین نه تاسو ته به هغه یو میاشت 2-3 کې پته لګي چې داسې دی د پروګرام نه پس تاسو خپل سر تاسو وایي زه ډاکټر صاحب نه مانن سبا یو علاج چې کوم دی الریډي شروع کړی دی هغه لیش زما چې کوم لیشز دي واړه دي صحیح ده نو ما دا وی چې زه لیشز چې ټرانسپلانټ وکم نو ډاکټر صاحب ما ته روجه کې ویلو چې یاره دا ته پرېږده زه تا ته څه ویم څه ویټامینز دي او څه سیرم دی چې هغه لګول دي نو ما ته وایي چې 3 میاشتې پس به تاسو ګوري زما د لیشز به دي زی پوری ما زه به لیشز نه داسې مخ راوباسم که نه نو هغه موږ شروع کړي ځکه چې د نن نه څو کال نه مخکې نه کله چې ما ته دا احساس و چې زما لیشز ډېر زیات د سترګو واړه دي نو ما دا چې ټرانسپلانټ وکړم نو هغه د لیش والا خو هغه نن سبا هغه ډاکټر کول او اوسه پورې ونه شو نو چې کله ډاکټر سلمان سره ملو شو نو دوی ماته چې نه نجیبي ته دا وکړه انشاءالله دې رزلټ به ښه راشي نو موږ به تاسو پروګرام کې د دې رزلټ هم خو انشاءالله 3 میاشتې بس که د کرونا نه بچ پاتې یم صحیح ده ښه تاسو د ډینډرف خبره وکړه
اوس د سکین بیماریان دي چې دا هغه د ډینډرف په شکل کې خو ډینډرفینا اس بیماری نو کدا لګ مونږ ته وایسته بالکل جی هغه چې دا موستلی دا ډرماټایټس فنګس چې وته وایي کنه یو فنګس انفیکشن ده ځکه مونږ په دې کې دا یو خاص شیمپو دی چې پاکي کې کیټوکونازول ده دا د فنګس خلاف کار کوي نو دا کیټوکونازول شیمپو چې دا ډیرو خلکو ته لکه مور دین 50% خلکو ته دغه شیمپو کافي حد پورې کزنی خلک وایي چې مونږ پی آر پی کوو او ډینډرف علاج نه کوو نو بیا افیکټیو دی پی آر پی نه بیا زه صرف پی آر پی نه کوم ځکه چې هغه کې وجه دا ده چې د ډینډرف غټ رول د ویښته خرابولو کې غورځولو کې اوس یو کس چې دی هغه ماته دا وایي چې زه د یو شي علاج کوم د بل نه کوم بیا ویښته نه ښه کوي ځکه زموږ زیاتره خلک خو دا وایي ډینډرف خو یې اړو نقصان دی شی نه دی ډینډرف کې دوه قسمونه دي چې په دې خلک ځان پوي کې دی ته به اندازه وشي چې یو ډینډرف دی چې ډېر وړوکي پیسونه وي په شرټ باندې لکه پاوډر غونډه کې دا ډینډرف چې دا تاسو کیټوکونازول او دا شیمپوز او د سره برابرېږي خو چې کوم داسې وی چې پاغه کې غټ داسې پتری غونډه کې سکین لري او اکثر چې سر وینځ په دې وختو کې دي بالکل هغه بیا لاړ شي ډېر سیویر ډینډرف ته او هغه کې د ډرماټایټس یو قسم چې دا پکې راشي هغه پراپر ټریټمنټ پکار دی او هغه ټریټمنټ سره ګران نه دی هغه د لپاره موږ یو لوشن ورکو 2 ویکس پورې 3 ویکس پورې هغه سره هغه एकदम کنټرول شي چا کنټرول شي نو د ویښتو چې کوم زیات نشونما ده هغه بیماری وجه نه خرابېږي چې شی ټیک شي ویښته اتوماتیکلی گروث شروع کوي واپس پی آر پی خو دا راځم چې ډاکټر صاحب دا ته وایي چې کله پی آر پی کوو نو هغه سونه ټایم پس بیا دوباره کوون دي هغه خلکو د پاره چې ویښته غورځيږي د سړو د پاره هم ده دغه زه پیشنټ وګورم چې دا غي هیستوري څومره ده او څومره وخت دا غي نه ورزيږي زنه خلک راشي او چې مونږ وختو کې لاس وو نو د لاسم ډک شي هغه ته بیا پی آر پیز مونږ لګزر کوو هغه کې زما کوشش دی چې 20 نه 25 ورځې پس هغه یو سیشن وکوي او کم از کم 4 to 6 سیشنز مونږ ریکمند کوو او هغه کې میلز د پاره هم داسې ده هغه د لپاره چې ایوریج لیول هیر فال نو زه ورته وایم چې میاش پس تاسو سیشن وکړئ 3 میاشتو فل ټریټمنټ راشي چې په هغه کې سلور سیشنز وشي میډیسنز شي اینڈ 3 میاشتو پس هغه ته رزلټ هم مزیدار ملاو شي تاسو د میډیسن خبر میډیسن هم پی آر پی سره به تاسو ورکوي ځینې خلک وایي چې ځینې میډیسن چې کوم یوز کیږي د ویښتو د لپاره هغه لانګ ټرم کې بیا صحت لپاره نه ښه بالکل دغه یو ډېر غټ مسکنسپشن ده زموږ خلک دا وایي چې هر دوايي لکه بیمار شي نو دی به دوايان نه خوري دی وایي چې دا دوايي ماته نقصان راکوي جبکې اوس داسې ده چې ډاکټر صاحب سیم دا کنه چې ځینې دوايان چې دی هغه ته خوري نو هغه یو بیماری لټکی خو دوه درکې نوري جوړ راکوي بالکل نو دا ویښتو والا چې کومه ده د کې مونږ صرف ملټي وایټامین ورکو زنک ته او بایوټین ده او موستلی دا دریو نشپګو میاشتو پورې ورکو نو هغه سره ویښتم گروث خکې سکینم ور سره خشي او معلوم چې راکړي ما خلوم دغه کې جوړ هم دغه دي جی نو هغه سره نقصان نشته هر ملټي وایټامین چې کوم نارملی خ پیریډ د پر ورشي 3 to 6 months هغه کې نقصان نه کوي مانن سحر یو ګولې خورل وخت مې کته مې اوس پوری اثر کړي یو دا خبره ده زموږ خلک چې دي چې څنګه دا وایي خوري نو وایي چې دا څنګه اثر ونکو دا پوره 3 ورځې تیرې شو یو هفته تیرې شو ما ته ډاکټر صاحب 3 میاشتې به تاسو دا کنټینیو ساتي او دا غینه پس به د ریزلټ تمه کوي خو پی آر پی چې وکي کنه لکه اوس چې موږ دا ویډیو کې لګي ګورم تاسو دا انجکشن لګیا دي دلته کې خودل کیږي کنه دا نو دا راته چې دا پی آر پی چې تاسو وکي نو دا کس ته خپل ریزلټ سونه وخت کې راوځي دغه داسې وی چې هیر فال موستلی 70-80% خلکو کې پهلا سیشن سره ودرېږي ښه اول ودرېږي دا اول سیشن سره هیر فال ودرېږي 20% خلک داسې وی چې پاغه کې یا په هیر فال فرق ناراضي یا زیات شي ښه هغه نم خلکو یریږي چې دا خو هیر فال او زما ډېر زیات شو هغه هم طریقه ټریټمنټ هم دا ده هغه ته شاک لاس وایي چې کوم کله یونی مریض پی آر پی ته ریاکشن غونډه باډي وکي نو کمزوري وخته وګرځي یا وخته خو مخه خپل ایج لري هغه نه پس خپل غورځيږي دا ټرو ده نو کله سه پروسیجر نه پس هم وخته غورځيږي نو هغه وخته چې دی هغه بیا میاش دوه کې باډي خپل ریپلیس کی دوباره نه راشي
خو د هغې وجې نه خلک سټرس والي نو هغې سره هیر فال نورم زیات شي. سټرس هم یو وجه ده چې ویښته ورسره زیات شي. سټرس ډېره غټه وجه ده چې ځکه مونږ همیشه چې په هسټري کې زه پیشنټ نه تپوس کوم نو دا ورته وایم چې تاسو څه ریسنټ بیماري تیره کړې وي، څه کور کې څه مسلې وي، نو لږ ډېر به ټینشن سټرس چې دی دا به کموی. ځینې خلکو هم دا ټینشن اخیستی چې دا ویښته مې غورځېږي چې زه ګنجی نه شم، صرف د دې ټینشن وجې نه نور بس هغه که په کال ګنجېږي یا په 5 میاشتو کې ګنجي شي. دا راته کومې بیماریانې چې هغې سره ویښته ځي ویښته موسټلی لکه تاسو سټرس ووایئ که نه؟ جی بالکل سټرس شو، ټینشن شو، سایکولوجیکل ډېرو خبرو سره ویښته ډېر خرابېږي. بیا دینه علاوه د معدې یا د کولمې والا چې کومې بیماریانې دي او هغې سره هم ویښته کافي زیات خرابېږي. صحیح ده. ښه ډاکټر صاحب تاسو کلینیک په اسلام آباد کې هم دی او په پېښور کې هم دی، صحیح ده؟ نو کوم خلک غواړي چې پېښور ته راشي نو کوم ورځو کې تاسو پېښور کې، کوم ورځو کې تاسو اسلام آباد کې؟ زه منډې ټیوزډے وینسډے پېښور کې یم او بیا تھرسډے فرایډے سیټرډے زه اسلام آباد کې یم. ښه صحیح ده. ما انتظار مې چې سنډے هم تاسو یې که نه؟ ښه صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو راغئ. تھینک یو سو مچ. لیدونکو ستاسو د پی آر پي سره تړلي چې کومې پوښتنې وي خاص کر د ویښتو دپاره هغه مسله به ستاسو حل شوي، هغه سوالونه به ستاسو جواب شوي. انشاءالله بل پروګرام کې به ډاکټر سلمان صاحب سره موږ په بل موضوع باندې خبرې کوو. دا وخت په خیر پښتونخوا کې یو ورکوټې شان د ماره دماغ خلو بیا بیرته راستانې کیږو. هم پښتون یو نوی سفر. په خیر علي په خیر پښتونخوا لیدونکو خبرونه مونږه ستاسو لپاره کوو نو ځکه ستاسو نظر او ستاسو موجودګي چې ده په دې خبرونه کې ډېره زیاته ضروري ده. ښه نو ما سره ایمیل ځکه زموږ ستاسو ملګرتیا چې کله وه په خیر رمضان کې نو هغې د ډېر ایمیلز راغلي وو او زموږ کانټینټ به داسې وو چې ما نه اکثره ډېر ایمیلز پاتې شول. نو نن چونکې زموږ اولنۍ خبرونه ده او زه غواړم چې خپل هغه ټول ملګري یاد کړم چې ایمیلز چې ما نو شامل کړي، ځینې ایمیلز ما په دې خبرونه کې شامل کړي وو. غواړم د دې لارې نه تاسو ته یو یادګیرنه هم وکړم چې تاسو اوس هم موږ ته په contact@hampashtoon.tv د لارې ایمیلز کولی شئ. صحیح ده. نو دا وخت د ایمیل د لارې السلام علیکم نجیبه جان، زه د کابل نه میرویس یم او ما تاسو په رمضان کې ډیر کوشش وکړو چې تاسو سره کانټیکټ وشي د واتس اپ په لار خو نشو. اوس می ایمیل کړی او پوښتنه دا کومه چې تاسو به بیا پروګرام سٹارټ کوئ او که ختم شو. ښه او زه په انتظار یم چې زما د ایمیل پروګرام کې شامل کړئ. ښه نو اوس وګوره میرویس به د هغه د کابل له سر نه موږ ته ایمیل کړي هغه په دې انتظار و چې نجیبه ماله ایمیل جواب راکړي او رمضان روجې خو ختمې شوې خو دا ایمیل ما شامل کول خو ډېر زیاته مننه د ښایسته کابل نه تاسو موږ ته ایمیل کړی دی او ستاسو د سوال جواب چې دی په خپله په خیر پښتونخوا خپرونه ده چې تا وخت داسې ګورئ ما نو هغه پروګرام ختم شو دا پروګرام شروع شو نو تاسو موږ ته بیا هم ایمیلز چې دی هغه رالیږلی شئ. او بل چې دی هلو دیس از وکیل فرام ترکی آی وانټ ښه وایي چې زه سجست کوم چې تاسو یو ټراولینګ شو چې کومه ده هغه هم شروع کړئ په خپل چینل باندې. نارت آف پاکستان چې کوم دی وایي هغه ډېر زیات ښایسته دی او وایي زه په خپله د بالاکوټ سره تعلق لرم او کینګ کایند ریګارډز. ښه نو ډېره زیاته مننه وکیل ترکي څخه. ترکي خو ډېر ښایسته ځای دی او د دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان کې هم ډېر ښایسته ځایونه داسې شته دی چې هغه موږ باید چې لاړ شو هلته کې ټراولینګ وکړو او خلکو ته یې وښیو او ستاسو غوندې خلک چې د خپل وطن نه د خپلو سیمو نه لري دي هغې هم کولی شي چې خپل دغه سیمې چې دي هغه د ټلویزیون د لارې زموږ د پروګرام د لارې هغه وګوري یا که داسې کولی شي چې جدا شو پکار ده نو صحیح ده دا خبره خو مینجمنټ ته ورسېده نو هغوی اوس په دې باندې سوچ کوي. خو انیویز راځو یو بلې خبرې ته که تاسو کتلي زموږ په دې روژه کې یو سیګمنټ و چې موږ ته به اکثرا زموږ خویندو سره ریسیپیز چې دي هغه به کور کې تیار کړي بیا به موږ سره شیر کول. نو داسې ځینې ویډیوز چې هغه د ډېر لرې نه د لندن د سر نه موږ له راغلي وي او هغه موږ په هغه خپرونه کې بیا خو اختر څنګه و موږ تراویح وکړې او اعلان وشو چې سبا اختر دی نو زموږ اخکه ویډیوز چې کوم دی هغه پاتې ویلې نو موږ دا وی چې نه زموږ خویندو دونه تکلیف یې دونه زحمت یې ویستلی دومره لرې نه موږ ته ویډیو رالیږلي راځئ چې د پخلي دغه ویډیو وګورو او که تاسو هم داسې څه کوکینګ اوس هم ریسیپي تاسو لري او تاسو وایي چې هغه پکار ده چې موږ یې په خیر پښتونخوا خپرونه کې شریکه کړو نو لا ښه خبره ده. دې سره به زموږ د هغه خویندو یو پرابلم حل شي چې همیشه دا خبره کوي چې نن به غرمې له څه پخوم او نن به شپې له څه پخوم نو راځئ چې د ملغلرې خول
چې موږ ته د لندن نه دا ویډیو رالیږلي دغه د کوکینګ ویډیو ګورو. نن زه غواړم روژه ماتي لپاره یو څو دانې پیرکي پاخه کړم. نو هغې لپاره ګندنه باید میده میده ټوټه کړم. دا وډم د سوار کړل. دا ګندنه کې ما مالګه ګډه کړې ده او لږ ذره غوړوي سره چې لږ ذره ګندنه نرمه کېږي. غوړي مې ګرم کړل. اوس دا پیرکي ډکوو داسې. کوو چې خلاص نشي وخت سره کول غوړي. پیرکي روژه مات تیار شول. دا 2 رقمه چتنی ده. هر یوه چې ستاسو خوښیږي ورسره خوړلی شئ ښه شته. تاسو کتل ملغلرې خور موږ ته د لندن نه خپل د کوکینګ چې د یو ویډیو را لېږلې وه. که تاسو غواړئ چې تاسو داسې ویډیوز موږ ته را لېږلی شي نو ډېره به زیاته ښه وي ځکه چې په خیر پښتونخوا کومه خپرونه ده په هغې کې به زموږ د خویندو موږ یې غواړو چې زیاته حصه ورکړو ځکه زموږ ته پته ده زموږ خویندې چې کوم دي په کور کې چې کومې دي هغه هم د ماسټر شیف نه کمې نه دي ځکه چې هغې هر یو کس خپل ایکسپرټي چې کوم دی هغه لري. زه دې ته دغه هم زما د 400 غټې وریجې ډېرې زیاتې خوښې دي. صحیح ده. او که دغه وریجې تاسو پخوئ خو دې ماته پته دې پروسس ډېر زیات اوږد وي او ډېر څه وته چې ټایم غواړي. خو کېدای شي تاسو تیار کړئ موږ راولېږو. که داسې نور هم ستاسو د سیمې څه خواړې هغه تاسو موږ سره شیر کولی شي. ښه راځئ چې ولاړ شو د contact@hampashtoon.tv د لارې چې کوم ایمیلز راغلي دي هغې کې څه ایمیل زه تاسو سره شیر کوم. په خیر نجیبه زه څانګه یم د پېښور نه. ښایسته نوم دی څانګه. ته صرف څانګه یې ته د ګلو څانګه نه یې. ښه زما د امې تاسو ډېر خوښ یې او هغه تاسو سره خبرې کول غواړي. تاسو خپل نمبر راکې مننه. نو زما نمبر ولیږم 0 0 0 او بیا پسې ځه. یاره خو څانګې تم کمال کې که نه نو چې زه دا په دې پروګرام کې دا نمبر ووایم نو ستا امې غریبي ته بیا زما نمبر میلاویږي څنګه ځکه چې څونه خلک ناست دي که نه نو هغوی به ستا د امې نه مخکې چې کوم دی په دې باندې شروع وکړي او ما ته به کال سي هغه شي وکړي. صحیح ده. نو تاسو به زه ایمیل کې ټیم ته ووایم چې زما نمبر تاسو ته در واستئ. صحیح ده. ستاسو امې سره به زه خبرې وکړم. صحیح ده. او یو سپیشل سلام ستاسو امې ته او ټولو میندو ته ډېره زیاته مننه د هغې څخه چې ما خوښئ. صحیح ده. او لیدونکو اوس زما د بل ایمیل طرف ته نجیبه فیض صاحبه زه کاشف یم او زه خواهش لرم چې په ټي وي ډرامه کې تاسو سره ایکټینګ وکړم. ما ته څه چانس میلاویدی شي. اول خو دا چې زه په خپله په ډرامو کې دوباره کار شروع کړم ځکه چې تاسو پته ده نن سبا څه وته چې ډېر وخت کېږي چې ډرامو کې مې کار نه دی شروع کړی نو چې زه ډرامه کې کار کوم یس وای ناٹ. خو نن سبا تاسو پته تقریبا څو کالو شو ما پښتو ډرامه کې کار نه دی کړی لکه 10 کالونه زیات وشو چې ما پښتو ډرامه کې کار نه دی کړی که نه. نو که داسې کیسه وه نو صحیح ده
بالکل ما سره اکټینګ کولی شي دا خو ډیره ښه خبره ده. کاشف د زی نوم دی نه دی لیکلی چې د کم ځای نه دی موږ ته ایمیل کړی دی. نو کله چې تاسو موږ ته ایمیل کوئ نو لږ د زی نوم لیکئ چې ما ته خو اندازه کیږي که نه چې دا په خیر پښتونخوا خپرونه چې کومه ده دا څوک او په کم ځای کې ګوري. صحیح ده. نو ډیره زیاته مننه د هغه ټولو دوستانو څخه چې موږ ته ایمیل کوي. ښه لیدونکو په خیر پښتونخوا کې څنګه چې ما تاسو ته د خپرونې په شروع کې وي چې 15 ورځې به موږ له تاسو سره ملګرتیا کوو په هم پښتو ون باندې. خو 15 ورځې ځان ته ځانګړي سیګمنټس لري، ځانګړي میلمانه تاسو ته موږ په هغې کې لرو. نو که تاسو غواړئ ځکه چې دې کې هوم ریمیډیز چې کوم دي، ټوټکي چې کومې کورنۍ دي، نو هغه هم کلثوم بیبي د دې برخه ده. اشمت انټي موږ سره راځي، هغه د خپل دومره کلونو ایکسپیرینس چې کوم دی هغه د خوراک د لارې چې کوم دی تاسو سره د بیماریانو علاج درته ښیي. د دې نه علاوه مختلف ډاکټران به راځي لکه نن چې څنګه ډاکټر سلمان له موږ سره، داسې به نور ډاکټرز راځي، داسې به نور میلمانه راځي. نو که ستاسو کوم ذهن کې سوال یا تاسو غواړئ چې نجیبې ته په خیر پښتونخوا کې دا یو ټاپک چې دی دا وچېړه یا دا میلمانه راغواړه، په دې کې به چې دی نو مونږ انټرټینمنټ سره تړلي خلک هم راغواړو. نن سبا خو ظاهره خبره ده چې د ټیک ټاک زمانه ده، صحیح ده که نه؟ تاسو به زما ټیک ټاک سم ګورئ. نو موږ به هغه نوي هلکان جنکۍ چې هغه ښایسته کانټینټ چې دی هغه لري په ټیک ټاک باندې هغه به هم دلته کې موږ راولو په دې خپرونه کې. نو بلا شي سیګمنټ دی او بلا شي خلک به موږ راغواړو. خو که په دې کې انسان دی موږ نه څوک مس کېږي یا کوم ټاپک یا کوم شوبه یا داسې ځای مس کېږي چې تاسو چېرې د دې خلک هم پکار دی په خیر پښتونخوا کې، نو تاسو موږ ته ایمیل کړی شئ contact@hampashtowan.tv. بالکل په دې باندې تاسو موږ ته ایمیل را لیږلی شئ. او بل خبردار چې زه په خبرونه کې یو کوشش بلم کوم ځکه چې زمونږ د هم پښتون خپل یوټیوب چینل دی. صحیح د زمونږ پروګرام چې خلک په ټي وي ګوري خو ګوري، نو چانه چې مس نو هغه په یوټیوب کې ګوري. نو که یوټیوب کې تاسو موږ ته خپل کمنټس پرې نو زه به ډېر زر کوشش دا کوم چې هغه هم په خبرونه کې شامل کړم. د هغې سره زمونږ چې د هم پښتون کوم انسټاګرام اکاونټ دی نو تاسو هغه فالو کولی شئ. د نور اپډیټس لپاره تاسو پته چې ډرامې زمونږ د ښځو ډېرې زیاتې خوښي او زمونږ په هم پښتون باندې په خپله پښتو ژبه کې ډب شوي ډېرې ښایسته ښایسته ډرامې دي چې هغې نه تاسو خوند اخیستی شئ. او د دې سره سره که تاسو وګورئ زمونږ یو پروګرام دی ستوري د پښتونخوا چې د هغې ته ستاسو ډېره زیاته مینه میلاویږي، هغه هم تاسو کتلی شئ. او زمونږ چې کوم پروګرام دی په خیر پښتونخوا د دې باره کې تاسو په فیسبوک باندې زمونږ د هم پښتون پیج دی نو تاسو هلته هم تللی شئ، فالو کولی شئ. او نوي چې څه ټاپکس وي زه به تا خبرو کوم چې نن نه پس کوم زمونږ هم پښتون کوم فیسبوک او انسټاګرام اکاونټ دی موږ به خپل را روان ټاپک ځینې لکه د شمت انټي یا نور د هیلث ریلیټډ چې هغه مخکې نه موږ شیر کوو. نو که تاسو زموږ پیج فالو کوئ هم پښتو ون والا نو ستاسو چې کوم کوېسچنز وي دغه وي نو هغه به زه هلته نه راخلم او هغه به زه د میلمه سره ډسکس کوم. ډېرې خبرې مې نن وکړې، لږ نورې خبرې چې دغه به زه سبا ته پرېږدم ستاسو په اجازت باندې. صحیح ده. نو په الله مو سپارم، ښه ورځ درته غواړم. د الله په امان.